د چا چې حاجت نه پوره کیږي هغه د آیات الکرسی دا وظیفه وکړي انشاءالله د هغه به ټول حاجتونه الله تعالی پوره کړي او تمام مشکلات په الله تعالی د خپل دربار نه پوره کړي. انشاءالله دا وظیفه خامخا تاسو د خپلو حاجاتو دپاره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو عزتمندو قدرمندو مسلمانانو تاسو به روغ جوړ په صحت کې به یې. الله تعالی هم همیشه دپاره خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی ستاسو تمام حاجات د خپل هغه دربار نه پوره کړي کوم دربار کې چې کمی نشته دی نه پکې کمی راځي. او الله تعالی د ټولو مسافرو نه راضي شي. الله تعالی د ټولو مسافرو له ښکلې زندګي د صحت او د عافیت والا ورکړي. ډېر معزز او محترم مسلمانانو نن زمونږ انتهایی اسانه وظیفه د آیات الکرسی چې دا وظیفه څوک وکړي الله تعالی به د تمام حاجتونه مقاصد پوره کړي. وظیفه صرف د 3 ورځو دا په پوره توجه یقین دهان سره به کوئ. ګوره څنګه چې انسان وظیفه کوي که نه نو هغه رنګې د انسان الله تعالی حاجت پوره کوي. کو دا وظیفه موږ اوس په لهو لعب کې کوو یعنی په کامل طریقې سره نه کوو. ذهن هم پوره توجه نه دی او زمونږ زړه پوره توجه نه دی او وظیفه مو کړه نو ثواب خو به راته میلاو شي لیکن د دې چې کومه اصل فایدې دي او اصل حاجات الله تعالی پوره کوي نو دغه انسان ته بیا نه حاصلیږي. موږ به پوره ایمان او پوره یقین سره لومبیا دا وظیفه کوو. دویمه خبره دا د مسلمانانو درونو دا وظیفه چې کار کله تاسو کوئ دی وظیفې دوران کې به هیڅ قسم د هیڅ چا سره خبرې نه کوئ. ځکه چې کله تاسو کله ډاکټر دوی درکړي او تاسو هغې سره بدفریضي کوئ نو بیا دوی کار نه کوي. دوی کار نه کوي. دغه رنګې کو دې سره موږ بدفریضي وکړو دې وظیفې سره نو بیا به دا وظیفه کار نه کوي بلکې د کامل یقین سره او کامل او داس چارهدام سره به کوو. وظیفې سر ته راځئ چې بوم زم چې وظیفه به څو ورځې کوو څه وخت به کوو او څه رنګې به کوو. لومبی خدا خبره ذهن کې کېده چې دا به روزانه یعنی ورځ کې یعنی 3 ورځې به دا وظیفه کوئ مسلسل 3 ورځې 3 ورځې به دا وظیفه کوئ او دا وظیفه به د مازدیګر د مانځه نه پس کوئ. د مازدیګر د مانځه نه واله تر ماښام مونځه پورې دغه وخت کې به کوئ. که دغه وخت کې نه فارغه نو بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس بیا په پوره ایمان او یقین او توجه سره کوئ. که دغه وخت کې هم نه فارغه نو ما بیا تهجد او ټایم کې وکئ. بهره کیف چې هر وخت کې تاسو کوئ نو به چا سره خبرې کوئ نه بیا اودسه کوئ. لومبی خو به لومبی ورځ خو به داسې کار وکړي چې 2 رکعته به صلات حاجت مونځ وکړي. لومبی رکعت یې قل یا ایها الکافرون صورت. دویم رکعت یې قل هو الله احد صورت. دا به تاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ. هر کله چې صلات حاجت مونځ وکړو د هغې نه پس مسلمانانو په خپل ځای باندې کښېنئ نه به ښی سیټ ته ګورئ نه به ګس سیټ ته نه به چا سره خبرې کوئ. وظیفه به شروع کړئ د آیات الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کچال نه ورځي نو په 3 سپارې لومبانې مخ باندې دا آیات د آیات الکرسی دا به تاسو 11 کرتي ووایئ. مخکې به ته 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ بیا به 11 پیرې آیات الکرسی ووایئ. د هغې نه پس بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. د هغې نه پس به د خپل حاجت او مقصد دپاره دعا وغواړئ. دا خو د یوې ورځې وظیفه شوه. هر کله چې 2مه ورځ راشي نو که هر وختي هغې نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي صحیح طریقې سره. هغې نه پس به 11 پیرې درود ابراهیمي وي. 11 پیرو نه پس به 21 پیرې آیات الکرسی وي 21 کرته. هغې نه پس به 11 پیرې بیا درود شریف وي او بیا به د الله تعالی نه دعا په ښکلي احسانې طریقې سره د خپل حاجت او د مقاصدو د پوره کېدو دپاره وغواړئ. هر کله چې بیا 3مه ورځ راشي مسلمانانو وروڼو نو په 3مه ورځ بیا 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي
به 21 کرته درود شریف وي. د هغې نه پس به 21 کرته بیا آیت الکرسي وي. د هغې نه پس به 21 کرته بیا درود شریف وي. د هغې نه پس به بیا لاسونه پورته کړي او ډېره په عاجزۍ سره به دا الفاظ وي: یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یعنی 21 په کرته به دا یا ارحم الراحمین هم ووي. بله به دې سره لازمه خبره ده د مسلمانانو چې د هر فرض مونځ نه پس به یو ځل آیت الکرسي تاسو پابندۍ سره وایي. هر فرض مونځ نه پس به یو ځل آیت الکرسي پابندۍ سره وایي. څوک چې هر مونځ نه پس یو ځل آیت الکرسي پابندۍ سره وایي نو دله چې هر کله مرګ رالی دی به ډایرکټ جنت ته ځي. ډایرکټ په جنت. حدیث مبارکونه ثابته خبره ده. بله دا چې څوک چې په کور کې په سفر باندې دی، په کور کې دی، په ځان باندې د کور حفاظت پکېږي، د چې دی د مال حفاظت پکېږي. او بل اخمه خبره ده دا حکم کله چې هم ماشومان جاړي، زیل کوي، فریاد کوي، زیدیانی کنه یا د نظر شي، هغوی باندې تاسو صرف 3 فیرې آیت الکرسي دا وای او دموي په ان شاء الله چې هر قسم ماشوم او هر قسم جړاګانی کوي، فریاد کوي، نو هغه به الله تعالی وسره ټیک شي. اوس کې انسان وایي زما داسې حاجت دی چې هغه نه پوره کېږي، ډېر مشکلات دي، هغه د بیا روزانه 314 مرتبه 314 مرتبه د روزانه هغه آیت الکرسي په پابندۍ سره وایي. 314 مرتبه آیت الکرسي مخکې وروسته دی 11 پیرې درود شریف وایي. او دا د 100 ورځې پورې 314 پیرې آیت الکرسي جهري وساتي. ان شاء الله چې د 100 ورځې به پوره شوي ني او الله تعالی به د انسان حاجت او مقصد پوره کړي. دا ډیره زبردست او طاقتوره وظیفه د آیت الکرسي، لهذا د خپلو حاجاتو د پاره د آیت الکرسي دا ختم او دا وظیفه وکړه. جزاک الله خیرا.